الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. سورة آل عمران چې درې حصې وو، په دویمه حصه کې مونږ شروع کړې وه چې په هغې کې د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ په باره کې د کافرو چې کومه نظریه وه د هغې رد یې کوو او په بله معنا د نبي علیه الصلاة والسلام پیغمبري ثابتوله په داسې طریقه باندې چې چا یې نه منل او چا هغه پیغمبر نه تسلیمو نو د هغو بد خباستونه بد خویونه هغه الله تعالی ذکر کول. یو خوی د هغو ذکر شو چې هغو به خپلو مشرانو ته د خدایتوب درجه ورکوله. دویم دا چې هغو به په ناروا باندې جګړې کولې، ناروا خبره باندې به اختلاف کو. او بله خبره ده چې هغو به مؤمنانو گمراه کولو کوشش کو. او څلورم دا چې د الله د آیاتونو نه به انکار کو. او پنځمه خبره حق او باطل به ګډوډول د دې دپاره چې په حق باندې څوک پوه نشي. په دې آیت کریمه 72 کې الله تعالی د هغو یو بل خباست ذکر کوي چې هغه د هغو چل او فریب و د مسلمانانو د گمراه کولو دپاره. او هغه طریقه به د یهودو دا وه چې هغوی یوه ډله د دې دپاره جوړه کړې وه چې هغو به د مسلمانانو په مجلسونو کې د قرآن کریم په باره کې دا ویل چې دا حق کتاب دی او په دې زمونږ ایمان دی. سحر کې به دا خبرې وکړي او بیا به چې کله مازدیګر شو نو بیا به ویلې چې یاره موږ دا کتاب نه منو، زمونږ په دې باندې تسلي ونه شوه. دا د یهودو مستقل یو جماعتو د دې کار دپاره او مقصد یې دا چې کوم مسلمانان هغه ساده او انپړ مسلمانان دي چې هغه په ذهن کې د اسلام حقانیت چې دی نو هغه کمزور شي. او د دې مقصد په دې کار باندې داو چې کله یو مسلمان ذهنی اعتبار سره د خپل دین په باره کې بدګمان شي، شکی شي، نو داسې مسلمان زمونږ مقابله نشي کولی. او د دې وجې نه تفسیر تدبر القرآن ذکر کړی دی. ومن عادة اليهود التخطيط لإفساد الدين وهذا عادة اليهود وأتباعهم في كل زمان. چې د یهودو دا عادت دی چې د مسلمانانو ذهنونه خرابول او هغه د دین په باره کې شکی کول. دا په هر زمانه کې را روان دي د نبی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه. او دې ته ویل کېږي فکري جنگ او فکري اعتبار سره مسلمان په خپل ذهن په خپل دین باندې بدګمانه کول او شکی کول. کافرانو چې کله د مسلمانانو په مقابله کې شکست وخوړلو په هر میدان کې او هغه د اسلحې په میدان کې کمزوري شو، د جنگ په مقابله کې هغه کمزوري شو، نو هغه راجم شو، سوچ او فکر شروع کړو
چې کومه طریقه به چې مسلمانان منګه کمزوري کو، نو هغه دا طریقه اختیار کړله چې مسلمان څو پورې په خپل دین باندې اعتمادي هغه وخت پورې هغه بغیر د اسلحې هم زمونږ مقابله کوي. هغه بیا د خپل سر نه چې دی نو تیر دی، هغه د خپل مال نه تیر دی. نو د دې وجې نه راشي مسلمانان چې دی نو هغه شکی کوي او هغه په بې حیایۍ باندې راواړوي. نو هغه به چې کله د یو حکم په باره کې د هغو یقین نه نو څنګه به پې عمل وکړي. د دې وجې نه همیشه د مسلمانانو لښکرې دوه قسمه جنګونو څخه چې دی نو هغې مخې. یو جنگ هغه د اسلحې دی او یو جنگ چې دی نو هغه فکري او ذهني دی. په دې باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي چې فکري جنگ د اسلحې د جنگ نه چې دی نو دا ډیر زوړ دی. د اسلحې جنگ دا خو وروستو چېرته پیدا شوی دی، خو دا فکري جنگ چې کوم و نو دا فکري جنگ د حضرت آدم او د ابلیس په منځ کې اول شروع شوی. او د دې فکري جنگ او ذهني جنگ چې کوم اسباب او اسلحه ده، دا تمانچا، ټوپک، چوړکۍ، چاکو، بم وغیره نه دي، بلکې د دې چې کوم اسباب دي هغه مختلف دي. او د هغې په دغه اسبابو کې چې اولنی سبب شیطان کم استعمال کړی و چې ذهني طریقې سره حضرت آدم داسې کی چې هغه په حضرت آدم او حضرت حوا په دغه ابلیس باندې اعتماد وکړي. د دې دپاره هغو اولنۍ حربه چې استعمال کړې وه نو هغه قسمونه، او د دې قسمونو په ذریعه باندې هغه شیطان په ځان باندې حضرت آدم چې دی نو اعتمادي کو. الله تعالی د دې ابلیس د دغه جنگ تذکره چې کوم دی نو په صورت اعراف کې کړې ده. خو بیا یې فرمایلي دي چې ګوره خبردار د دې ابلیس صفحه نمبر 138 د دې ابلیس په دې قسمونو ګوره تاسو دوکه نه شئ. او آیات نمبر 21 ده، آیات نمبر 20 نه فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما، پس وسوسه واچوه دې دواړو ته شیطان د دې دپاره چې ښکاره کړي دې دواړو ته ما هغه څه ووري عنهما چې پټ کړی شوي دي د دې دواړو نه من سوآتهما د عورتونو د دی نه. په کومه طریقه باندې وسوسه واچوه؟ ویې ویلې دی ته ما نهاکما نه وی منع کړي تاسو دواړه ربکما رب ستاسو عن هذه الشجرة د دې بوټي نه الا ان تکونا ملکین، مگر د دې وجې نه چې نشئ تاسو ملکین دوه فرشتې، او تکونا یا شئ تاسو من الخالدین د همیشه پاتې کېدونکو نه. د دې دپاره تاسو منع کړي وي. وقاسمهما، او قسمونه یې ورکړل دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین، چې یقینا زه خامخا ستاسو دواړو دپاره د خیرخواهي لټونکو نه یم. فدلاهما بغرور، راوی خویول راکوزې کړل دا دواړه بغرورین په دوکې سره. ګوره حربه هغه دا استعمال کړله چې قسم یې ورته وخوړو. نو اوس هم چې څومره یهود او یا چې کوم عیسایان دي چې هغوی د مسلمانانو دشمنان دي، هغوی د مسلمانانو ذهن ځان طرف ته اړوي، کله د انساني حقوقو په نامه باندې او کله چې کوم دی نو په بله طریقه، کله په بله طریقه، کله د بې حیایۍ په طریقه باندې. خو مقصد یې دا دی چې دا مسلمان په خپل دین باندې شکی شي. الله تعالی فرمایي وقالت طائفة، او ویلي یوې ډلې من اهل الکتاب د کتاب والو نه آمنو بالذي، ایمان راوړئ تاسو په هغه کتاب باندې انزل علی الذین چې رالیږلی شوی دی په هغه کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی. ایمان قرآن خو په نبی علیه صلات وسلام باندې دی، خو نبی علیه صلات وسلام واسطه ده، حقیقت کې هغه د هر مسلمان د پاره دی. ځکه خو الله تعالی فرمایي په مؤمنانو نازل شوی
وجه النهار په اول سر د ورځې کې یعنی سحر کې، وکفروا او تاسو خپل کفر ښکاره کوئ آخره په آخر د ورځې کې. منو خو اسم نه، خو مطلب دا چې اول سر کې په ایمان ښکاره کوئ او آخر سر کې یعنی مازیګر کې چې دین خپل کفر ښکاره کوئ. او مقصد به سي لعلهم د دې لپاره چې دا مؤمنان یرجعون واپس شي د دې اسلام نه. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. دا بل خباست وم د يهودو ذکر کوي چې هغه به یو بل ته وصیت کولو د هغه دین چې هغه منسوخ شوی دی، چې هغه یهودیت دی. او قرآن کریم کې چې کوم آیتونه مشکل دي په هغې کې دا آیت هم چې دی نو هغه په مشکلاتو د قرآن کریم کې دی. خو به هر حال دا زه مختصر په هغه طریقه باندې ویم چې په کومه طریقه باندې امام محمد طاهر رحمه الله تعالی حل کړی دی. هغه فرمایي ولا تؤمنو او تاسو خبره مه منئ الا مگر لمن دا هغه چا تبع دینکم چې تابعداري کړې ده ستاسو د دین. یهودو به یو بل ته وصیت کو چې ګوره د چا په خبره اعتماد ونه کړي، چرته د مسلمانانو تصدیق ونه کړي، چې کوم کس تا د دین تابع دی یعنی هغه یهودي دی، نو که ته د هغه د فضیلت اقرار کې او وی چې یاره ته ښه سړی یا ستا دین چې کوم دی نو ښه دی، نو هغه بیا جایز د هغه بیا کوه. نو الله تعالی د دې جواب ورکړو قل اویا پیغمبره ان الهدى هدى الله، یقینا هدایت هغه هدایت د الله تعالی دی. تاسو څنګه یو بل ته چې دی نو د هغه دین وصیت کوئ چې کوم منسوخ شوی دی، دغه دین خو الله را لېږلی اوس یې منسوخ کړی دی. هدایت خو د الله په لاس کې دی، تاسو له چې دی نو هدایت درکړی و هغې منسوخ کو، اوس یې قرآن کریم راولېږو هدایت دا دی. نو تاسو دا خبره مه کوئ چې تاسو صرف زمونږ د دین تابعداري کوئ، هغه دین ختم. ان الدین عند الله الاسلام. اوس یهودو چې به دا خبره کوله چې تاسو به تابعداري مه کوئ مګر زمونږ د دین یا د خپلو ملګرو تابعداري کوئ، نو دا یې ولې ویلې؟ د دوو وجونه ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم لا تؤمنوا ممنئ تاسو الا مگر لمن دا چا تبع دینکم چې تابع ستاسو د دین. ولی ان یؤتا لان یؤتا د دې وجنا چې وربکړی شي احد یو تن ته مثل ما په شان ته د هغې مرتبې اوتیتم چې درکړی شوې ده تاسو ته، یعنی تاسو قاضیان وئ مشران وئ، اوس تاسو د بل چا د دین چې کوم دی نو اقرار مه کوئ چې هغه حق دین دی. که چېرته تاسو دغه اقرار وکئ نو بیا مطلب دا چې کومه مرتبه تاسو ته درکړی شوې ده دا مرتبه هغو له هم ورکړی شوې. دویمه وجه دا وه چې دی به دا ویل چې یاره تاسو بل چا مه منئ. ولې که چېرته تاسو دا ووایئ مسلمانانو ته چې ستاسو دین حق دی، نو سبا له قیامت کې به هغې ستاسو په خلاف باندې جګړه کوي. او یحاجوکم، نو دا او یحاجوکم دا هم بیرته ولګوه ولا تؤمنو سره، نو معنا دا شوه ولا تؤمنو تاسو ممنئ الا مگر لمن دا چا تبع دینکم چې هغه تابعداري کړې ده ستاسو د دین. ولې ممنئ؟ ان یحاجوکم د وجې د دې نه چې دی به جګړه کوي ستاسو سره عند ربکم په نزد رب ستاسو، یعنی سبا به قیامت کې بیا چې کوم دی نو دغه مسلمانان وایي چې الله په دنیا کې خو دې یهودو موږ ته ویلي چې ستاسو دا دین چې کوم دی نو هغه حق دی. نو ولې چې کوم دی نو تاسو دا خبره د هغو په مخ کې د دې خبرې اقرار کوئ چې ستاسو دا دین چې دی نو حق دی، داسې مو وایئ د هغو مخې ته سبا له قیامت کې بیا ستاسو په خلاف باندې چې دی نو دلیل نیسي. د دې جواب الله تعالی مخکې هم کړی په سورت بقره کې، هلته موږ چې کوم دی نو د دې وضاحت کړی آیت نمبر 12 صفحه نمبر 12 آیت نمبر 76. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې ملاو شي دا یهود دا کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو نو وایي دی آمنا موږ ایمان راوړی. یهود براتلل مؤمنانو ته به ویل چې موږ خو ایمان راوړی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ او کله چې لاړ شي ځینې د دوی نه الی بعض ځینې نورو ته قالو نو وایي دی اتحدثونهم، نو بیا چې کله به دی دا کشران دی مشرانو خواله لاړل چې کوم کشران به د مؤمنانو سره ملاو شوي او دا به ویلو چې موږ ایمان راوړی دی، نو دی ته به هغه مشران ویلي اتحدثونهم آیا تاسو بیان کوئ دې مؤمنانو ته بما د هغه څه فتح الله علیکم چې کلاو کړي دی الله تعالی په تاسو باندې لیحاجوکم به د دې لپاره چې دی جګړه وکړي ستاسو سره په دغه خبرو عند ربکم په نزد رب ستاسو. ولې چې کوم دی نو دی ته دا وایي
چې ستاسو دا دین حق دی، موږ په ایمان راوړی. سبا له به چې دی نو بیا په تاسو باندې جګړه کوي. الله تعالی فرمایي که دوی مؤمنانو ته ووایي او که ونه وایي اولا یعلمون ان الله یعلم، الله وایي زه خو پرې پوهېږم چې ستاسو ته دا علم شته دی چې دا اسلام او دا ایمان حق دی. که پټوئ او که ښکاره کوئ، قیامت کې به الله تعالی په تاسو ګواهي. قل ویوه پیغمبره ان الفضل بید الله، یقینا غوروالی په لاس د الله تعالی کې دی. که تاسو ویوئ یو بل ته ویو یاره ایمان را نه وړې، ولې؟ هسې نه چې ستا په شانته مرتبه بیا بل چاله ورکړی شي. الله تعالی فرمایي غوروالی او فضیلت خو زما په لاس کې، که اوسه پورې دا فضیلت ستاسو او تاسو له الله تعالی مرتبه درکړې وه، اوس یې چې دی نو مؤمنانو له ورکړه، مسلمانانو له ورکړه. یؤتیه من یشاء، ورکوي دا فضل چاله چې وغواړي. والله الله تعالی واسع علیم، پراخي راوستونکی پوهه ذات دی. یختص برحمته، خاص کوي الله تعالی په خپل رحمت پسې من هغه څوک یشاء چې خوښی شي. دا د الله خوښه ده چې خپل رحمت چې کوم دی نو چاله ورکوي. تفسیر تدبر القرآن په دې آیت باندې عجیبه خبرې ذکر کړې دي. وایي که چېرته د الله د طرف نه په انسان باندې پرده اچول نه وي نو ډېر چې په دنیا کې عزتمند حسابیږي هغه به ذلیله وي. خدا د الله تعالی د طرف نه چې دی نو پرده ده، او ډېر چې کوم دی نو د الله تعالی د طرف نه دا ذهن چې ورکړی کېږي دا ورکړه د الله تعالی د چاله لږ او چاله ډېر. د چا ذهن کمزور او د چا ذهن چې دی نو هغه تیزي، خو دام دی چې دی نو د الله تعالی فضل وګڼي. ورنه چې کم کس د هغه ذهن تیز دی، که چېرته د هغه څه د الله تعالی د طرف نه دغه فضل نه وي، دا رحمت پې نه وي، نو دغه سړی وي قابل د دی چې دا د لیونو اسپتال ته وړی شوی وي. او چې کم یو کس له الله مالداري ورکړې ده نو دا دی د قارون په شان ته دا نه وایي چې دا خو انما اوتیته علی علم عندي، دا خو زما هنر و. وایي که چېرته داسې وي او دا د الله تعالی د طرف نه رحمت او مهرباني نه وي، وایي د هرې زمانې قارون هغه وایي چې دی نو د سوال دپاره لاسونه مخې ته د خلکو چې دی نو دا خواره کړي وي او ځان له به سوال کول. نو ځکه وایي یختص برحمته، دا د الله رحمت خاص کوي په خپل رحمت پسې من یشاء چاله چې وغواړي. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم، د مهربانۍ لوی واله دی. ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار، په دې آیت کریمه کې د یهودو بل خباثت ذکر کوي چې هغې ته ویل کېږي خیانت. دا په یهودو کې ډېر چې کوم دی نو یو داسې خباثت و چې دا پکې سم پروت، او دیو به ډېر زیات چې دی نو په مالونو کې خیانت کولو. په حدیث مبارک کې راځي، الادب المفرد کې امام بخاری سے با حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په مؤمن کې دوه صفات نشي جمع کېدی، یو چې کوم دی نو هغه الشح، او دویم چې دی نو الایمان، ایمان او بخل چې کوم دی نو نشي یو ځای. علما کرام ذکر کوي چې ایمان او بخل دا خو مونږ یینو په هر یو کس کې چې کوم دی نو خامخا څه درجه د بخل شته دی. هر یو کس چې دی نو هغه دا غواړي چې دا پیسې زما څه پاتې شي. و د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې هغه بخل د ایمان سره نه یو ځای کېږي چې کوم بخل سړی مجبوره کړي دې خبرې طرف ته چې هغه د غریبانانو په مالونو باندې ډاکه واچي، او دونه چې کوم دی نو هغه بخل د هغه سیوای چې هغه دې ته نه ګوري چې زما د جب ته کمې پیسې را روانې دي، آیا دا حلال دي که حرام دي، دا په ظلم سره دي که دا په انصاف سره دي. داسې بخل چې کوم دی نو په مؤمن کې نشي جمع کېدی. او که چېرته یو کس داسې چې هغه دغه قسمه چې کوم دی نو بخل کوي، نو مطلب دا دی چې دا د ځان دپاره د مسلمان مال حلال ګڼي، دا مسلمان نشي کېدی. به هر حال یهودو کې دا خباثت و چې دیو به د عام عربو چې کمې پیسې به وي، مالونه به وغې به د ځان دپاره جایز ګڼل. دا به ویل چېره په دې کې زموږ په باره کې څه ملامتیا نشته دی، که موږ د عربو مالونه خورو دا امین دي، دا به چې دی نو موږ خورو. ومن اهل الكتاب، البته ځنې چې دی نو په هغو کې ښه مو، لکه دلته قرآن کریم د هغو صفت کړی دی. ومن اهل الكتاب، او د کتاب والو نه، من هغه څوک دی ان تأمنه که چېرته ته امانتدار وګرځې، هغه امانتدار یې جوړ کړي، بقنطارین د یوې خزانې یؤدیه، نو درکوي دغه خزانه الیک تا ته، خیانت پکې نه کوي. ځینې پکې داسې شته دی، د دې مثال عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دی. او علما کرام ذکر کوي چې د دې نه معلومه شوه چې کوم یو کس په دنیا کې امانتدار دی نو دغه کس به په آخرت کې هم امانتداري. وګوره کنه عبدالله ابن سلام سے په دنیا کې امانتدارو،
الله د هغې د وجې نه ایمان نصیب کو هغه ته. او چې کوم یو کس په دنیا کې خیانتګري د خیانت سزا به هغه ته په آخرت کې به ملاوي. لکه یهودو ته وګوره چې خیانت به کوو نو د هغې د وجې نه الله تعالی د ایمان نه چې دی نو هغی محروم کړل. دغه وجه نه حدیث کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له. د هغه کس ایمان کامل نه دی چې کوم یو کس کې چې دی نو امانت د هغې خیال نه. او حدیث مبارک کې د قیامت علامات ذکر شوي. یو علامه چې دی نو هغه په هغې کې دا ده چې اذا اتخذت الامانة مغنما، کله چې امانت ته خلک د غنیمت په نظر باندې ګوري. څوک ولا چې کم دی نو یو شی د امانت په طور باندې ورکي نو دا د اخر چې بس دا غنیمت دی، بس خوري وس. ومن اهل الكتاب او ځنې د کتاب والونه من هغه څوک دی ان تأمنه که چېرته ته امانتدار جوړ کړې هغه بقنطار د یوې خزانې یؤدیه نو درکوي هغه الیک تا ته. ومنهم او ځنې د دی نه من هغه څوک دی ان تأمنه چې ته امانتدار جوړ کړې بدینار د یو دینار د یوې اشرفۍ د یوې روپۍ چې کوم دی نو امانتداري د هغه څه وکړي لا یؤدیه نو نه درکوي دغه الیک تا ته الا مگر ما دمت علیه څو پورې چې ته په هغه باندې قائما ولاړ. همیشه چې دی نو ته په هغه باندې ولاړې دروازه ته ټکې چې هلکه پلانکي هغه روپۍ مې له درکړې و هغه راک نو هلې له درکوي او که نه نو بیا چې کوم دی نو ځان پې هغه بوله کي او هغه امانت تاله نه درکوي. دا ولې ذلک دا بانه په سبب د دې چې یقینا دی قالو ویلیو لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین په باره د مالونو د امیانو کې سبیل څه ملامتیا. لیس علینا فی الامیین ای فی اموال الامیین من سبیل ای من حرج. تفسیر ابن جریر لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین په باره د مالونو د امیانو کې سبیل څه ملامتیا. دا طریقه مخکم چې کومول څه وخت مخکې دا طریقه به وه د امینو د مالونو سبا علماء سو ناکاره مولانو دغه قسمه چې کوم دی نو رویه کوله او د هغو مالونه به چې کوم دی نو د ځان دپاره روا ګڼل. امام محمد طاهر رحمه الله تعالی فرمایي و یو مولا ما ته ویل چې هلکه ته څه له په دې خلکو پسې نښتی چې دا اوس موحدین یې جوړی داسې مشرکان ښه دي. ویل ما ته چې ولې نو تا له څه زور درکوي دا خو د الله دین ته زه رابلم. ول هغه ما ته ویل چې داسې مشرکان ښه دي که نه چې موحدین دي کړه خو د دې مالونه په موږ باندې حرامېږي. داسې مشرکان ښه دي چې مالونه لاله حلال چې خورو یې الله رانه تپوس نه کوي چې د کافر مال دی څنګه دی وخوړ. نو دی یهودو به هم دا ویل چېرې د عربو دا مالونه دا زموږ دپاره چې دی نو داسې جایز دي. ویقولون وایي دی علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ به دا و چېرې زموږ دپاره دا مال چې دی نو دا جایز دی مباح. وهم یعلمون او حال دا دی چې دی پوهېږي بلا ولنه من اوفا چا چې پوروالی وکړو بعهده د لوز د الله تعالی د لوز خپل واتقا او پرهیزګاري اختیار کړه فإن الله پس یقینا الله تعالی یحب المتقین مینه کوي د پرهیزګاري کوونکو سره. ان الذين یشترون بعهد الله اوس د دې سزا چې چا د الله سره لوز وکړو او هغه لوز یې چې دی نو بیا مات کړو د هغه د آخرت حالت ذکر کوي. ان الذين یقینا کسان یشترون چې هغوی اخلي بعهد الله په لوز د الله تعالی باندې و ایمانهم او په قسمونو د دوی باندې ثمنا قلیلا دنیا لګه. مطلب د الله سره لوز کړی دی او په هغې باندې قسم خوړلی دی چې دا کار به زه داسې کوم. یا د دې تعلق د دې آیت تعلق هغه د علماو سره دی چې دین به موږ بیانو او د دې لوز یې کړی او بیا چې دی نو هغه دین پټوي او په هغې باندې چې دی نو دنیا اخلي. اصل کې دا آیت د یهودو په باره کې دی چې هغو د تورات چې کوم د نبی علیه صلات وسلام په باره کې او چې کوم صفتونه و په تورات کې هغه به پټول او په هغې باندې به د خلکو نه پیسې اخیستې. الله تعالی فرمایي اولئک دغه کسان لا خلاق لهم نشته دی څه حصه د دیو دپاره فی الآخرت په آخرت کې. دویم ولا یکلمهم الله او خبرې به ونه کړي د دوی سره الله تعالی. ځینې ځایونو کې الله تعالی فرمایي چې د کافرو سره او مجرمانو سره به خبرې کیږي او دلته فرمایي چې الله به سره خبرې ونه کړي. نو دا د هر ځای خبرې چې دی نو هغه مختلفې او جدا جدا دي. چېرته چې وایي خبرې به سره ونه کړي نو مطلب د رحمت او دغه رنګې د نعمتونو په باره کې چې کومې خبرې دي هغه به اوسنی او کوم ځای کې چې خبرې نو هغه د رټلو خبرې لکه مخکې موږ آیتونه راړولي د سورة مومنون
چې الله تعالی به تو فرمایل اخسئوا فيها ولا تكلمون. په دې جهنم کې چې نو کورې شي نو دا خو خبري ولا ينظر اليهم او بن ګوري دیتا د الله تعالی نه خو هیڅ شي چې نو هغه نه پټي. الله تعالی خو په هر ځای کې حاضر او ناظر دی او دا صفت د الله تعالی دی. فینظر کیف تعملون چې الله تعالی په هر ځای کې دا علم موجود دی. د الله تعالی رؤیت او لیدل چې دی نو په هر ځای کې دا صفت د الله تعالی نبی له صلوات و سلام له ورکول چې لکه دا ویل نبی له صلوات و سلام په هر ځای کې موجود دی او ګوري. نو دا د قران کریم نه خلاف یو خطرناک عقیده ده چې هر څوک یې ساتي. ولا ينظر الیهم ځکه چې نبی له صلوات و سلام په باره کې مخکې آیتونه مونږ راړولي چې نبی له صلوات و سلام په یو ځای کې موجود نو په بل ځای کې هغه نه دی موجود. او دا غي واضح مثال چې نبی علیہ السلام معراج ته تللو نو په مکه مکرمه کې وو او په مسجد اقصی کې نو. نو الله تعالی فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام چې ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد حرام نه روان کو نو چې په مسجد اقصی کې موجود نو بیا د دې نه روانولو څه مقصد الى المسجد الاقصى او چې مسجد اقصی ته ورسېد نو بیا په مسجد حرام کې نو ځکه چې الله تعالی فرمایي د دې نه روان اولئک لا خلاق ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم او پاک بنی کې دی لرا د بد اخلاقنا د غلط اخلاقنا ولهم عذاب الیم او د دې لپاره به عذاب دردناک. وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب دا بل خباثت د يهود دي چې دې ته ویل کېږي تحریف. خپل کتاب تورات کې به چې دینو تحریف کو. د دې په باره کې مخکې مونږ ویلو افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. د يهودو چې کوم خباثتونه پاره کې یو خباثت داو چې دې کې یو ډله مستقله د دې لپاره چې هغه په تحریف کو د الله د آیاتونو چې تورات او هغه الفاظ به بدلول. کله به د سیو چې د دې یو لفظ به د دې نه لري کو بل ځای ته به ویلو او کله به د سیو چې د دې لفظ به لري کو او د دې په ځای به ځان نه بل لفظ کې خو. نو دا تورات چون کې دا غي د حفاظت ذمہواری الله تعالی په خپل نه واخستې دی په هغه باندې خو ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور. سوره مائده کې براش بمستحفظوا من كتاب الله چې هغه دا طلب شوی چې تاسو به خپل کتاب حفاظت کوئ. نو اغي کې دا امکانو چې الفاظ مولا بدل کی او معنا مولا بدل کی او ښکارا خبره ده چې کله یو لفظ بدل شي نو دا هغه لفظ معنا لاړه دا غي په ځای باندې دی بل لفظ راوړو نو بدل شو لمانه. او د قران کریم صرف چې کوم دینو د قران کریم د الفاظو الله تعالی چې دینو ذمہواری اخست چې لفظ څوک نشي بدلولې نو معنا نشي بدلولې. البته دا کې دی چې د لفظ یو معنا یي او پاره کې چې دینو گنجائش د بل معنا یي نو دا غینه هغه غلطه معنا خلق اخستې شي. لکه دې صورت په اول سر کې مونږ ویلو کنه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه چې چا په زړونو کې کوګواله دي هغه د آیت هغه معنا اخلي چې هغه متشابه. بهر حال د قران کریم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دغه خو چې دینو د الفاظ په باره کې د ذمہواری الله تعالی اخسته ده. خو د ټیم په ټیم باندې چې کوم دینو دسي خلق راوځي چې هغه احادیثونه منکر او دا قانون دی چې کله احادیث تر قران نه لري کړ نو به د قران کریم د یو آیت مقصدم چې دینو تصحیح نشي بیانول. او دا غي وجدا ده چې په قران کریم کې د عقیدې خو وضاحت شته ده د عقیدو وضاحت خو پکې ده خو د احکامات وضاحت نشته ده. هغه ټول نبی له صلوات و سلام په خپل ژوند سره په خپل سنت او په خپل احادیث سره بیان کړی دي. نو د دې وجنه اقیموا الصلاه د دې صحیح مطلب ته ال چې کوم دینو بیانول شي چې کله ته د نبی له صلوات و سلام طریقه او ژوند او پیژنې چې په دې اقیموا الصلاه څنګه عمل کړي. بهر حال الله تعالی فرمای چې وډاله پکې تحریف عالم ده وان منهم او یقینا ددینا لفریقا خامخای وډاله ده یلون السنتهم چاغي تاوی جب خپلی بالکتاب په کتاب لتحسبوا د دې لپاره چې ته ګمانو کې پاغي باندې من الکتاب د کتاب نه وما هو او حال دا دی چې نه دا من الکتاب د کتاب نه یعنی ته هغه به د الفاظ دسی وای داخله به دسی تاوله چې ستا به دا ګمان را لې چیرې دا څنګه مخ کې ورستو کلام د الله تعالی خپل کلام دی
نو دې مینس کې دا الفاظ هم د الله تعالی الفاظ دي، حالانکه هغه الفاظ به هغه په خپل پکې داخل کړیو او مقصد به دا و چې ستا په دا ګمان راشي چې دا خو د قران کریم نه دي، دا خو د تورات نه دي. او داسې خلک چې کوم دینو ټیم په ټیم باندې دا راغلي په تاریخ د اسلام کې چې هغه به دا قسمه تحریف کولو، دا قسمه تحریف به کولو. کله کله چې کوم دینو احادیثو کې خلک تحریف کوي، غلطه معنا اخلي، چې کوم ځای پورې داغه مقصد پوره کیږي نو هغه نور چې دینو حدیث ټکټ کوټ کی اق مقصد راوالي. امام محمد طاهر صاحب د یو کس په باره کې چې هغه د حسن بصری صاحب شاګردو، خو به وروسته چې کوم دینو هغه معتزلی شو، و هغه بیان کولو به بیان په اخر کې ویلي هذا رأی الحسن. وس هذا رأی مطلب دا چې دا هذا رأی الحسن، رأی الحسن مطلب دا چې دا د حضرت حسن بصری صاحب رائے ده. نو او د دې او چې لږ زور ولا ورکی او د دې په دې یا باندې زیر وې هذا رأی الحسن، نو به مطلب دا چې دا زما خسته رائے ده، زما خپل خسته سوچ. نو کله کله اختلافي مسلو کې چې هغه معتزله او داغو طرفداري به کوله نو خپل به یو خبره وکړه او به ویل هذا رأی الحسن، لکه به خلک هغه نو خلکو چا به ته پوسو کو چې الکه دا خو حسن بصری صاحب خدا رائے نه ده، هغه خدا نه دی ویلي. نو هغه به ویل چې دا ما کله ویلي چې هغه ویلي دي. نو خلک وته ویل دا تا چې ویل هذا رأی الحسن، هذا رأی الحسن، نو هغه ویل چې ما خو د سنې دی ویل چې هذا رأی الحسن، ما خو سنې ویل چې دا د حسن بصری صاحب رائے ده، ما خو ویلي هذا رأی، دا زما خسته رائے ده. نو د څه قسمه تحریف په کتابونو کې وسم چې دینو کې یو کتاب ما کتو زمونږ دیوبندینو علماو کتاب دی، خو والله عالم ورستو چې دینو هغه کې هغه ګډوډواله چا کړی دی. په یو ځای کې لیکلي دي په دې سورته آل عمران کې وابرئ الاکمه والابرص، په دې باندې لیکلي دي چې بریلویوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، د بریلیانو چې دینو د دین هغه مخ هغه وران کو. نو دا چې کوم لیست او فهرست په اول سر دا کتاب کې پاره کې دا عنوان شته، خو چې کله هغه ځای ته راوړی دا درېمه سپاره نو به کې دغه خبرې نشته، هغه ته به ډیلیټ کړي. دغه رنګې د معارف القرآن د مفتی شفیع عثماني صاحب د فرض مانځنه وروسته د دعا په باره کې چې کومې خبرې دي انتهایی سخت دي، او هغه فرمایي چې زمونږ د زماني امامانو له الله هدایت ورکړي چې هغه د دعا هغه اصل طریقه چې دین ورانه کړي دا د هغه په یو کتاب کې او به چې دین د هغې نه وروسته پکې چا داسې خبرې کړي چې د معارف القرآن د مفتی شفیع عثماني صاحب د هغه خپلو خبرو نه بالکل ضد دي. یو 2 صفحې مخکې یو څه وایي او 2 صفحې وروسته چې کوم دی نو بیا بل څه وایي. نو په هغې باندې یو عالم چې کوم دی نو التحقیق الحسن فی نفی الدعاء الاجتماعي بعد الفرائض والسنن دا لوی کتاب دی. په هغې کې لیکلي دي چې په معارف القرآن کې دلته چا چل ور کړی، وروسته پکې خلکو دا چل ور کړی. دغه رنګې د مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب کتاب دی احسن الفتاوا، او هغه احسن الفتاوا کې هغه چې کوم دی نو په ژوند کې د دې د هغو په مدرسه کې موږ چې دی نو جامعة رشید کې سبق ویلو د فرض مازنه وروسته به بالکل دعا نه وه، دا اجتماعي طریقې سره چې کومه نن سبا کېږي دا دعا به د سره نه وه. او د هغه په هغه فتاوا کې چې کومه د هغه په ژوند کې چاپ شوې وه په هغې کې هم دغه الفاظ نه وو بلکې ډېر سخت الفاظ استعمال کړي وو. او هغو فرمایلي وو چې داسې یو کار چې هغه قدر جایز وي او خلک چې کوم دی نو په هغې باندې دومره همیشوالی کوي چې څوک یې ونه کړي نو هغه ته خلک وایي چې ته په غلط او چې څوک یې کوي نو هغه ته وایي ته په حق چې وایي داسې یوه خبره یو حد ته ورسېږي او هغه صرف جایز کار نو دا پرېښودل لازم دي. د دی نه وایي دا بدعت جوړوي. د هغې نه وروسته چې کله مفتي صاحب وفات شو نو د هغه نه وروسته چې بیا کوم کتابونه چاپ شوي نو دې کې چې کتاب اصل پاڼه ده د هغې نه لاندې چې کوم دی نو بیا پکې لیکلي چې چېرې بیا موږ کتابونه وکتل او دا د مفتی صاحب خبره چې کوم دی نو پلانکي دغه سه پلانکي کتاب سه مخالف ده او دا نو دا پکې وروسته بیا چې کوم دی نو داسې قسمه تحریفونه کړي. دا کتابونو کې دا قسمه تحریفونه ډېر سوا کېږي. به هر حال الله تعالی فرمایي وان منهم او یقینا ځنې د دی نه لفریقا خامخا یوه ډله ده یلوونه چې هغې تاویي اړی السنتهم جبې خپلې بالکتاب په کتاب
لتحسبوا د دې لپاره چې ګمان وکړي ته په دې باندې من الکتاب د کتاب نه وما هو او حال دا چې نه دا من الکتاب د کتاب نه ويقولون او وای دی هو من عند الله چې دا دې طرف د الله تعالی نه وما هو او حال دا چې نه هغه من عند الله د الله تعالی د طرف نه. په دې آیات باندې تدبر القرآن کې د حضرت امام عثیمین صالح ابن عثیمین داغه قول را نقل کړی دی ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله چې دا تجوید نه دی، دا تجوید دا ډیر ضروری دی. که په تجوید کې ته د وصل او د وقف خبره چې کوم ځای کې به ودرېږم او کوم ځای کې به نه ودرېږم د دې خیال ونه ساتي نو به معنا ځینې ځای کې چې دی نو هغه ګډوډېږي. لکه اوس دا دې آیات ته واپس راځو. تاسو سورت کهف د جمعې د ورځې چې کوم سورت ویل کېږي د دې بالکل آخرنی آیات صفحه نمبر 275 او آیت نمبر دے 110 اخرنے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. یو ما په خپل چې کوم نه یو قاری صاحب تلاوت کو ما اوریدو نو هغه د سی پروګرام په هغه نو قاری صاحب چې نو دا روغ رکو تلاوت کوله که خسته आवाज باندې خو هغه عالم نو په دې الفاظ باندې چې دینو سړي نه پویلو معنی څه ده. هغه چې دا آیات شروع کړو په اوګد صاحبانی د مخ کې نه دا آیات ویلو دې دې ته راورسو قل انما انا بشر دې دې کې ودرېدو او به روسته نه چې دینو پسې ونه ویلو او د دې ځینې مخ ته ویلو مثلکم یوحى الی. نو دې کې اوس مطلب ته ګوره مطلب څومره وران شو چې انما انا بشر معنا دا ده چې زه انسان یم او ودرې دی خبره دی چې کوم دی نو هغه ختمه شوه او بیا وی چې مثلکم یوحى الی نو مطلب دا ده چې مثلکم ستاسو په شان ته یوحى الی ما ته موحی کی. معنا څونه غلطه شو. دی خو مطلب دا شو چې عام انسانانو ته موحی کی حالانکه د دې مطلب دا دی انما انا بشر مثلکم دا مثلکم د دې بشر سره ولګا چې زه ستاسو په شان ته انسان یم خو فرق دا د یوحى الی دا خو د فرق د لپاره ذکر کوي. دا خو دا مطلب نه چې مثلکم یوحى الی ستاسو په شان ته ماته چې دین وحی کی. نو دلته هغه ذکر کوي چې بیزه وقفونه چې کم دینو هغه باندې کې یو بل آیات راوړل سورۃ یاسین اخر نه مخ صفحه نمبر 402 آیات نمبر 76 فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. دلته میم لګولې ده فلا يحزنك قولهم د میم معنا دا وقف لازم یعنی دلته وقف کول چې دینو هغه لازم دي. 402 صفحه فلا يحزن آیات نمبر 76 فلا يحزنك قولهم وز دلته په قولهم باندې نو کودريږي نو به مطلب دا دی فلا يحزنك پیغمبر غمجن دي نه کی تعالی را قولهم ویناد دی د دې خلکو چې کوم ویناګانی دي اسنه چې ته پاغي باندې خفش انا نعلم یقینا منګه خبره ختم شو ده د دینه اخوا به ځان له خبره ده انا نعلم یقینا منګه پویو ما پاغه سبانی یسرون چې دای پټي و ما یولنون او هغه څه چې دای ښکارا کوي. اوس کدل ته چې کم دین وقف نکي او داری کې وین بیا مطلب دای فلا يحزنك پس غمجن دي نه کی تعالی را پیغمبر قولهم ویناد دی انا نعلم ویناد دی کومه هغه دا چې انا نعلم د دې دا وینا چې یقینا موږ پویګو پاغه سبانه چې داخله کې پټي او پاغه چې خلک ښکارا کوي. نو دې مطلب دا شو چې د خلکو وینا هغه دقه مقوله وینا هم دقه چې موږ په دې باندې پویګو حالانکه الله تعالی نه علاوه څوک په غیب او دغه رنګ په ښکارا باندې چې نه پویګي. نو دا د وقف د وجنه دا معنا بدلی د دې وجنه کوشش دا پکار دی چې کوم ځای کې سړی سا بنديږي او الته چې دینو دا ټکی نه لګیدل لکه جیم طا را دغه رنګ چې دینو دا میم نه یو نو دلته چې دینو بیا واپس یو ټکی د شان ویل پکاري د دې لپاره چې هغه معنا واپس دا غي سره جوړ شي. نو دلته که د سی وې وما هو من عند الله نو به چې کوم دینو معنا کې دا د غرازي ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله نو معنا به داشي او وای دی چې دا د الله تعالی د طرف نه ده او دا د الله تعالی د طرف نه ده. نو لک دلته ودرېګا
ويقولون او وایدی هو من عند الله چې دا د الله تعالی د طرف نه ده. وما هو او حال داره چې نه دغه من عند الله د الله تعالی د طرف نه، اس دی په خلی باندې وای. ويقولون او وایدی علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او حال داره چې هغه پوهیږي. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب. یو بل خباثت د دیو ذکر کوي اتم نه قسم چې دیو بداویلی چې د نجران چې کوم نسوارا وغویل موږ ته حضرت عیسی علیه السلام دا وصیت کړی دی چې تاسو به زما بندگی کوي، زما عبادت به کوي. الله تعالی فرمای دا د دیو دروغ دی. ما کان لبشر ندی د هیڅ یو بشر د پاره ان دا خبره یؤتیه الله الکتاب چې ورکړي هغه الله تعالی کتاب والحکم او پوهه د دین والنبوت او پیغمبري، ثم یقول بیا وایغا للناس خلقتا کونو شیتاسو عبادا لی بندگان زما من دون الله سوا د الله تعالی نه. دا د عیسی علیه السلام قول نه دی بلکې دا تاسو د ځان نه خبرې دي چې تاسو یې حضرت عیسی موږ ته چې کوم دینو دا ویلي. ويقول ولكن كونوا ربانيين لیکن شی تاسو خدا پرستا بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب د دې چې وای تاسو چې خودنه مم کوله د کتاب، و بما کنتم او په سبب د دې چې وای تاسو تدرسون چې لستلو مم په خپل کتاب، چې تاسو په خپل کتاب لستلو او خلکو ته هم خودلو. نو دا غینه تاسو په کار چې دا خبره معلومه کړي چې صرف د خدا پرسته به تاسو جوړیږي، صرف د الله بندگی به کوئ. ما کان لبشر د دې آیت نه معلومه شو چې بشر هغه پیغمبري، ځکه چې د دین وروسته الله ذکر کړل چې د هیڅ یو بشر د پاره دا مناسب نه دي چې الله ول کتاب ورکي او پیغمبري ول ورکي او د دین پوهه ول ورکي. نو کتاب او پیغمبري ورکول دغه ته خو ویل کېږي پیغمبري کنه، دغه خو پیغمبر جوړي. چې بیم دا چې کوم دینو بشر وته نه وینو د دې به بیت سړی څه مقصد بیانې چې دا د قران د کتاب د آیات نه انکار دی کنه دی. چې یو کس وای چې نبی له صلوات و سلام چې دینو هغه بشر نه دی بلکې هغه د نور نه پیدا دی. د دې آیات سبا چې کوم دینو بیا څه کې دی آیات باندې مخکې یو بل آیات منګ راړولو د سورته حج اخرنی صفحه اتلسمه سپاره چې کوم دی کې شروع کی 308 صفحه دا او آیت نمبر دی 75. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. الله تعالی يصطفي غرقي من الملائكة د فرشتونا رسلا استازي ومن الناس او د خلقونه هم غرقي. رسول د فرشتو د پاره چې راشي نو مطلب دا چې هغه پیغام وړي راوړي، پیغمبرانو ته وحي وړي راوړي، او د انسانانو رسول هغه پیغمبر دی. وسوال دا چې دلته الله د دوه قسمه مخلوقاتونه پیغمبران غوړه کوي، یو فرشتي او یو چې کوم دینو هغه انسانان. نو د فرشتونه خو هغه موږ پیژنو چې حضرت جبرئیل دی چې هغه الله تعالی استاذ جوړ کړی دی، پیغام وړونکی جوړ کړی دی، پیغمبرانو ته به وحی راوړله. اوس د خلقونه چې تاسو انسانان بشر چې کوم دینو هغه پیغمبر نه منئ، نو د دې من الناس نه مراد به څوک دي؟ دا کوم خلق دي چې الله تعالی دا استاذ جوړ کړي او پیغمبران یې جوړ کړي. ځکه خدای الله تعالی فرمای او بل خبره دا وکړه چې کوم کس الله تعالی فرمای چې کتاب ورکم، پیغمبري د دین پوهه ورکم، نو بیا به هغه خلکو ته دا نه وایي چې کونو عباد لی، زما بندگان جوړ شي، تاسو ماته چې دینو سجده کوئ. دی آیت دلاندې یو عالم ډیره ښایسته خبره ذکر کړي، هغه فرمای چې کوم یو کس قرآن او سنت او دغه رنګي دا دعوت د علم یا دعوت د اسلام دا د خپل ذاتی اغراض او ذاتی مفاداتو د پاره استعمالي، نو پوه شه چې د په دې دعوت کې چې کومه د صراط مستقیم کومه لار او هغه لارې نه دا اوخته. ځکه چې الله تعالی فرمای پیغمبرانو ته دا اختیار نشته لري چې هغه خلکو ته دا وایي چې تاسو زمونږ بندگی وکړئ. نو دا غرنګي د دعوت کار هغه به خالص د الله د رضا لپاره. ولا یامرکم او حکم دینه کوي تاسو ته ان د دې خبرې تتخذوا الملائکه چې ونیسئ تاسو پیغمبران او نبیین او الملائکه فرشتي او نبیین او پیغمبران لره اربابا خدایان. پیغمبران به تاسو ته دا نه وایي چې تاسو فرشتي او پیغمبرانو نه چې کوم دینو خدایان جوړ کړئ.
او هغه ته چې دینو هغه ته تاسو سجده وکړئ دا خو کفر دی. ایامرکم آیا حکم کوي تاسو ته بالکفر د کفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دینه چې تاسو مسلمانان یې غاړه کې خودن کې وي الله تعالی ته. مطلب دا دی چې پیغمبران په تاسو باندې دا کفر نه کوي دا تاسو دروغ دي. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې و چې ته اتريد ان نعبدک ستا دا خیال دی چې موږ اوستا بندگی شروع کو. نو الله تعالی و فرمایي چې نه پیغمبر تاسو ته دا نه وایي چې تاسو ما بندگی وکړئ دا تاسو د ځان نه چې دینو دروغ. وقالت طائفه او وای وډلا من اهل الكتاب د کتاب والونا امنو ایمان راوړی بالذي په کتاب باندې انزل چې را لېږل شوی دی علی الذین آمنو په مؤمنانو باندې وجه النهار په اول سر د ورځې کې وکفر او کفر وکړي تاسو اخره په اخر د دې کې لعلهم د دې لپاره چې دا مؤمنان یرجعون واپس شي د اسلام نه. ولا تؤمنوا او تاسو ممنئ الا مگر لمن دا چا تبع دینکم چې هغه تابعداري کوي تاسو د دین. قل او پیغمبر ان الهدى یقینا هدایت هدى الله هدایت د الله تعالی دی. ان یؤتا ممنئ ولی د دې وجنا یؤتا چې ور بکړی شي احد یو تن ته مسلمه په شانته د مرتبه اوتیتم چې تاسو ته درکړی شوی دا او می منئ ولی او یحاجوکم یا به جګړه وکړي تاسو ساين د ربکم په نس درب تاسو. جواب قل او پیغمبر ان الفضل یقینا مرتبه فضل بيد الله پلاس د الله تعالی کې دی یؤتیه ور کوي دی لره مې شاو چاله چې غواړي والله الله تعالی واسع علیم پر اخره واستون کې پوهه ذات دی. یختص خاص کوي الله تعالی برحمته د خپل رحمت سره مې شاو چاله چې غواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم د مهرباني لوی والده. ومن اهل الكتاب او د کتاب والونا من ان زنی هغه سوق دی ان تامنه کچرته ته امانتدار جوړ کې هغه بقنطار دی وی خزانه یؤديه نو درکې دغه خزانه الیک تا ته. ومنهم او زنی د دینه من هغه سوق دی ان تامنه کته امانتدار جوړ کې بدینار دی وی اشرف لا یؤديه نو نه درکې دغه الیک تا ته الا مگر مادم تعالی قائمه سو پوری چې ته پاغه باندې قائما ولاړ ذالک دا بانهم په سبب د دې چې یقینا دی قالو ليس علينا نشتري په منګ باندې فی الامیین په بار د مالونه د امیانو کې سبیل سملامتیا. ويقولون وعد على الله فالله تعالی باندې الکذب درو وهم يعلمون دی پویږي. بلا ولنا من اوفا چا چې پرواله وکړو بعهده د لوز خپل وتقا او پرهیزګاری وکړه فإن الله فسيقنا الله تعالی يحب المتقين مینا کوي د پرهیزګاری کوونکو سره. ان الذين يقينون کسان یشترون چې غوړه کوي بعهد الله په لوز د الله تعالی باندې او ايمانهم او په قسمونو خپل باندې ثمنن قليلا دنیا لګا اولئک دا کسان لا خلاق لهم نشتري صبرخات صحیح صد د لپاره په الاخرت په اخرت کې. ولا يكلمهم الله او خبر بونه کې د دې الله تعالی د رحمت ولا ينظر او بنګوري دیتا الیهم دیتا یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې ولا يزکیم او پاک بنه کې دی لره د غلطو اخلاقونه. ولهم او د دې لپاره عذاب الیم عذاب دردناک. وان منهم او یقینا ددینا لفریقا خامخای وډاله ده یلوونا چاغی اړی راړی السنتهم جب خپل بالکتاب په کتاب لتحسبوا د دې لپاره چې ګمان وکړي تاسو په دې باندې من الكتاب د کتاب وما هو او حال دا چې نه ده من الكتاب د کتاب نه. ويقولون اوایدی هو من عند الله چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. وما هو او حال دا چې نه ده من عند الله د الله تعالی د طرف نه. ويقولون اوایدی علی الله په الله تعالی باندې الکذب درو وهم يعلمون او حال دا چې دی پویږي. ما کان لبشر ندی نشته اختیار د هیڅ یو بشر د پاره اند دې خبره یؤتیه الله الكتاب چې ورکه هغه الله تعالی کتاب او الحکم او پوهه د دین او نبوت او پیغمبري ثم يقول بيوايغا للناس خلقته كونوا شيطان عبادا لي بندگان زما من دون الله سوا الله تعالی ولكن كونوا لكن شيطان ربانيين خدا پرستا بما كنتم بسبب د دې چې وای تاسو تعلمون الكتاب چې خودلو بم خلقته کتاب وبما كنتم اب سبب د دې چې وای تاسو تدرسون چې لستلو بم پخپلا ولا يأمركم او حکم دینه کیدا پیغمبر تاسو ته ان تتخذوا الملائکه د دې خبرې چې ونی سي تاسو فرشتي او نبیین او پیغمبران اربابا خدایان. ايأمركم ايا حکم کوي تاسو ته بالکفر د کفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دینه چې وای تاسو مسلمانان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړه. یا الله زموږ
مخکې چې کوم ګناهونه شوي دي یا الله په هغې باندې زموږ پرده راواچوه. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ او رسوایي نه مو وساته. یا الله زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکاږه. یا الله څومره بیماران دي یا الله هغو ټولو ته شفای کامله عاجله ورکړه. الله چا څه قسمه پریشانۍ حاجتونه یا الله تی ورته د غیبو د خزانو نه پوره کړه. څومره قرضدار یا الله د هغو قرضونه د غیبو د خزانو نه پوره کړه. یا الله چا څومره مشکلات دي هغه له حل کړه. یا الله زموږ په دې کورونو کې خیر او برکت واچوه. یا الله زموږ اولاد ماشومان